د دې نوجوانه او د دې زلمیتوب په حالت کې نن زه دلته پروت وم او په ذات د خدای قسم چې د غازي کله موږ شپې نه لاړو دا 3 کیلومتره لاین سره دغه د دیدار دپاره لګېدلی وو او دا بیا د هغه دیدار وشو او دا بیا چې کله د هغه امبولانس چې کوم کې هغه پروت و هغه را روانو او د خلکو دا سمندرو چې کوشش دا کوو چې سره زمونږ لاس هم د دې امبولانس سره ولګي په ذات د خدای قسم که ځوانو که ماشومو که مشرو که کشرو هر یو انسان په زړه کې دا حسرت وړه چې کاش چې نن په دې امبولانس کې چې کوم شخصیت پروت دی هغه زه وې کاش چې ما دا قرباني ورکړې وې کاش چې ما د حضور په نوم باندې خپل ځان قربان کړی وې ځکه عزتمندو هغه خو دومره عظیم فتح بیا مونده دومره کامیابی بیا مونده مگر موږ تاسو ته یو ځل آدمي پرېښودله تاسو په ذات د خدای قسم هغه منظر مخې ته کې چې کله د غازي امبولانس راغی او شاته ورپسې د ده د 15 کالو بچی چې د کوم بچي نه په جیل کې دا واده واغستا وای بچیا دا واده د دې پلار په وړاندې د دې ټولو په وړاندې یو کشا به ووایه چې زه څنګه وایم داسې ووایه چې ته غټ کې ته خپل ځان قربانې د خپل کریم مقام مبارک په عزت او ناموس باندې او چې کله د غازي جنازه راغله والله دغه منظر هم ناشنا منظر و داسې منظر به چې د اسمان نه لیدلی داسې منظر به چې کوم دی د وطن نه لیدلی د اسلام آباد دا لارې کوڅې چټکې وې دا د 50-60 لاک نه زیات مخلوق چې راغونډ شوی دا چې چرې چشم فلک دومره نظاره نه وه لیدلې هغه نظاره په هغه ورځ باندې مولیدې شوه هغه ورځ باندې مولیدې شوه چې کله د غازي امبولانس مخکې و او په شاته ګاډي کې د غازي دغه 15 کالو بچې محمد علي قادري اختاري ولاړو او څه کول د 15 کالو دغه بچي چې د خپل بابا هغه د خپل بابا جنازه وړاندې وه او دغه بچي دواړه لاسونه پورته کړي او چغې والې چې لبیک یا ما بیا فرین په داسې پلار باندې چې تا د 15 کالو ماشوم بچي لم دا سبق ورکړ چې نن د هغه د معصومې خولې نم د خپل کریم آقا سره د وفادارۍ پورته کېږي عزتمندو څومره افسوس خبره ده مونږ به څه جواب ورکوو الله جل جلاله له مونږ به څه جواب ورکوو دغه ماشوم بچي له چې کله د پلار واده کړی وه چې بچې زه به سهار مانځه نه بعد راځم او چې کله د پلار هغه جسم مبارک راغی تصویر به مو فیسبوک کې کتلي او دا بچې د 15 کالو خپل پلار سر ته ولاړ دی او خپل مور ته وایي چې امی جان نن خو بابا راغی خو خبرې نه کوي یا رسول اللہ ستا دشمنان کو تڑے کر دے دو ستا گستاخ کو لو کر دے دو ستا گستاخان اللہ پانچے نوی پر اسلامی وطن کے ستا گستاخان اللہ پانچے نوی صرف ستا عاشقان اللہ پارا دا پانچے پڑی دور شو صرف اور صرف ستا دا عاشقان اللہ ناموس محافظین اللہ پارا واللہ العظیم فذات دا خدای قسم غازیوں کا تنمون گو بے دو کم از کم چې پاکستان د دې ورځې نه مخکې خو تباه وي دا ورځ خو موږ نه وی لیدلې جوړ د ملک د اسلام په نوم اخیستې شوی د اسلام په نوم او داسې د حضور عاشقانو دپاره په دې کې داسې قوانین دي وګورئ د پانسۍ مجرمانو 20 کاله کې پانسي نه ده لیدلې سولت مرزا باره کې مې بیګا قتل پانسۍ حکم چې پېښ شوی دی 19 کاله بعد ورله پانسي ورکړل شوې 19 کاله بعد
19 کاله دی د پانسۍ حکم پې شوی دی په جیل کې پروت څومره د افسوس خبره ده چې کوم درخواست جمع شوی د صدر سره په هغې باندې هم 9 مارک نه فیصله وه زموږ تحریک چې کوم درخواست پیش کړی صدر ته د رحم نه بلکې دا درخواست پیش کړی چې د سره زیاتې شوې دی دا فیصله ججانو غلطه کړې ده لہذا په دې فیصله دا د کل عدم شي مگر افسوس خبره دا ده چې نن په دې وطن کې چې د اسلام نوم اخلي په ذات د خدای قسم لیبرلیزم ته داسې د حالت روان دي د ښځو د حقوقو بل به تاسو کتلې اتفاق شو که ښځه دې د شپې په 11 بجې راغله دا تپوس دې ته وکړه چې ولې راغلې سبا به ډایرکټ په جیل کې پروت وي که د شپې 11 بجې راغله دا تپوس دې وکړه چې تا شپې پورې ته چېرته وې جیل کې به پروت یا بل پات شو همدارنګه عزتمندو د خپل کریم آقا سره وفا کوونکي چې کوم دی د شپې شپې چېرې تاریخ کې داسې پانسۍ نه ده ملو شوې چاته چې د هغې مخکې نه پته نه او دې ظالمانو دومره د بربریت اوس چې کوم دی عزتمندو څه چې وشو هغه خو وشو پاکستان تاریخ کې خو دا بدتره ورځ موږ ولیده دا دومره سخته تکلیف دی ورځ خو موږ ولیده اوس عزتمندو آئنده دپاره آئنده لا عمل څه دی اوس هم که موږ او تاسو د خپل نبي سره د وفا سبق له زړونو کې ځای ورنه کړو په ذات د خدای قسم یو کس د حضور عشق په سبا له په لارو کوڅو کې پاتې شوي دي څوک به اواز نشي پورته کولی اوس هم وخت شته چې موږ او تاسو غواړو چې غازي کومه قرباني وکړه